وقت ستوي وقت اردو کې وته وقت در اصل د پیدایش نه واخلا تر مرګ پورې د کوم مهلت الله مونږ تر کړی دی د مهلت نوم دی وخت د مهلت نوم څه دی وخت الله تبارک وتعالى مونږ ته د زندگی دغه مهلت کې د مختلف کار کولو یو اختیار راکړی دی خن کوي شي بد هم کوي شي ایمانی جذباتو کی اضافه هم کوي شي خدای رضا کوي هم شي او خدای ځانا ناراضه کوي هم شي دغه د پیدایښت نه تر مرګ پورې چې کوم مهلت دی ته وي وخت او په دغه وخت کې زموږ پیدایش وشي زموږ تربیت کیږي زموږ تعلیم کیږي بیا چې غړ شو بیا په ودونو پسې سر شو څوک د یوې څوک د دوه څوک د څلورو طلبګار وي بیا ودونو وشي بیا چې ودونو وشي بیا غونچه ګل شوندې ګل ګولسن سید فقیر بچیان راشي په درزونو حساب سره بیا د هغه بچیانو تعلیم او تربیت او ذریعہ معاش دو پر انسان فکرمند وي پدې کې مونږ یو بل سره تعلقات هم ستو غمی خالی تا زور زو او پدې کې مونږ د حقوق الله او د حقوق عباد خیال هم ستو دغه ټول کارونه په خانداس څنګه وکړي شي دا علم ممکن دی چې کله انسان تنظیم الوقت نظام الاوقات یا ټایم مینجمنٹ په هغه باندې عمل وکړي او زموږ نن سبا عالم اسلام کې مسلمانان کا کمزور دي داغه بنیادی وجه دا دی چې موږ د وخت قدر نه کوو دا سره منی وکنه کمنې نه پوښت आवाज چې بالکل داسې دی د غونچه ګل په واده وی شوند ګل ګلسن سید فقیر محمد حسن تور ګل سنگر ټول ته به دعوت نه مور کړی چې په 12 بجې به خوراکي په 100 بجې باندې پیر سے رحمان صاحب 12 بجې باندې علماء کرام ورتسو کی د خوراک یا د دعوت اته چکم آداب دي هغه ورته عمل وکي نیمه غنټه مخکې داش شوند ګل ملي سب ناشته په نن سبا چون کې ودونه چرته کیږي پاغه کیږي شادي حال کیږي ګوري هیڅوک نشته او دا پکې ناست یو موبایل روکږي کټاسره موبایل د فتنو پلار او د کی یا گیم شروع کی یا پکې بل عمل شروع کی او په دې باندې وخت تیریږي راس یو غنټه 2 غنټه وخت سور کړی 12 بجې چې روټي په کوم وخت وي 12 بجې او په ټولو باندې وخت شي دا تقریبا 2 بجو ته وخت ورسیږي رغوختي 1000 کسان نو ګوره موږ د یوې روټي د پاره اجتماعي تور باندې د 1000 کسانو 2000 غنټه ضایع کی څومره وخت مزایا کو بیا عجیب خبره ده چې ګوره دا وخت نه دی دا د الله عظیم ترین نعمت ده څه شي دی عظیم ترین نعمت ته او د دې تقسیم داسې نه دی شوی چې مالداري ته کم ملاو شوی یا مالداري ته زیات ملاو شوی او غریب ته کم ملاو شوی مالداري ته په 30 غنټو کې هغه ته 27 غنټه یعنی 20 غنټه ملاو شوی او غریب ته 30 غنټه ملاو شوی دا څه خو نه دی بلکې په دغه 30 غنټو وخت کې مونږ ټول ته تقریبا د الله طرفنا 1440 منټونه او شپږ اتیا زره 400 سکندونه مونږ تر کړی شي هر ورځ د شپه او ورځ دا وخت سو زره شپږ اتیا زره 400 سکندونه دا مونږ ته د الله طرفنا هر یو کس پین دې کا تور دې کا غریب دې کا مالدار دې کا کافر دې کا مسلمان دې دا وخت ور کړی شوی اوس کامیاب کوم یو کس ته هغه دې چې هغه د وخت قدر او پیژندي هغه وخت صحیح استعمال کی دا کس په دنیا کې هم بیا کامیاب شي او په آخرت کې هم دا څنګه دې چې غونچه ګل مهنت کوي صحیح دی نو هغه ته بس ملويږي او کچر ته یو لال رام سنگ یو هندو مهنت کوي هغه ته بس نه ملوي دا څه دی دا افاقی دا الله قانون داسې دی قانون قدرت داسې دی چې هر یو کس مهنت کوونکی کاغه کافر دی او که مسلمان دی چې مهنت کوي نو د مهنت سیلا د مهنت ثمره د مهنت فائدہ اب ضرورت ملي دی کنه داسې او د وخت اهمیت یا د وخت قدر کولو
نه صرف دا چې انساني عقل د دې ستاینه کوي بلکې دنیا کې څومره مذهبونه دي څومره دینونه دي هغه ټولو د دې باقاعده درس ورکړی دی خپل منونکو ته چې تاسو د وخت قدر وپېژندئ او وخت صحیح استعمال کې وخت مزه کوي وخت مزه کوي. خو اسلام واحد دین دی چې هغه خپل منونکو ته د وخت صحیح استعمال نه صرف درس ورکړی دی بلکې خپل منونکو ته چې کوم هغه احکامات د ورځې شپې د پر مقرر کړي دي یا د ماهو سال د پر مقرر کړي دي هغه احکاماتو باندې چې یو مسلمان کس عمل کوي په خپل د وخت قدر او سره احساس پیدا کیږي. تاسو یې څنګه مونږ د مونږ قرآن مجید کې الله تعالی څه فرمایي مونږ باندې کې پنځه وخت مونږ ان الصلاه علی المؤمنین کتابا په وخت باندې مقرر شوی. دا احکامات خپل یو مسلمان ته د دې شي طرف ته توجه کوي متوجه کوي داغه توجه مبذول کوي چې ګورای مسلمانه دستا مونږ ال قبول دي چې هغه په وخت باندې دستا مونږ پوره ثواب ال درته ملويږي چې هغه په وخت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابي ته پوښتنه یا رسول الله اي العمل افضل ټولنا افضل ترين عمل کوم یو دی؟ الله رسول فرمای الصلاه علی وقتها مونږ په خپل وخت باندې. روزه دی روزه که یو کس وایي چې نه یاره زه خو د رمضان مبارک روژې نشم ساتلی زه په شوال کې ساتم د رمضان روژې قابل قبول دي؟ قابل قبول دي؟ نه دی قبول. او که چېرته د رمضان مبارک یوه روژه یو کس سره خطا شوله وی نه ساتله نو الله رسول فرمایي که دا بیا د ټول ژوند روژې وساتي نو د هغه د رمضان مبارک د یوې روژې چې کوم ثواب دی هغه عمره ثواب دی تا نه ملوي. حج دی که کس وي حج داسې کوم په حج په کومې میاشتې کېږي؟ شاباس حج کې نه کوم زه په رمضان کې کوم په رمضان کې حج کېدی شي نه ته پابند کړی د دې شریعت چې ته به حج کوې د حج په میاشتې کې ته پابند کړی د دې چې ته روژه ساتې د رمضان مبارک په میاشتې کې به ساتې چې کوم فرضي روزي دي ته پابند کړی د دې چې ته د سحر مونځ به په سحر وخت کې کوې پابند یې کړی د دې چې ماسپښین مونځ به او کوئی یو کس وایي چې نه د ماسپښین زه ماښام سره په یو ځای کوم نو قابل قبول دی؟ قابل قبول دی؟ نه. موږ ته دا ټول چې کوم اسلامي احکامات دي عدت دی طلاق دی نکاح دی رضاعت دی د هر څه لپاره ټایم مقرر شوی دی او دا مسلمانانو ته درس د دې طرف له ورکوي چې تاسو کوم کار کوي هغه کې د ټایم د وخت د ارزښت د وخت قدر و قیمت تاسو وپېژنئ. تاسو وګورئ قرآن مجید کې الله فرمایي ما چې کوم صورت نه ابتدا د خطبې نه وال چې کوم آیتونه تاسو وړاندې ما پیش کړو په هغه کې والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار والليل كلا والفجر وليال عشر كلا والعصر ان الانسان قرآن مجید کې کله د زمانه قسم خورلې شوی دی کله د سحر وخت قسم خورلې شوی دی کله د ورځې قسم خورلې شوی دی کله د شپې قسم خورلې شوی دی کله د زمانه قسم خورلې شوی دی او دا قسم خورونکې زه او ته نه بلکې د دې ټول عالم او کائنات پیدا کوونکې ذات پروردگار عالم قسم خوري د دې د زمانه قسم خوري د وخت قسم خوري او ظاهر خبره دی چې قسم د عام شي نشي خوري قسم د هغه شي خوري شي چې هغه ډیر قابل قدر وي قسم د هغه شي خوري شي چې هغه بیش بها وي قسم د هغه شي خوري شي چې هغه ډیر زیات قیمت او ارزښت لري. نو چې الله قسم خوري د وخت قسم خوري د زمانه قسم خوري دې معلومه شوه چې د مسلمان په نیز باندې د الله په نیز باندې د وخت څومره قدر دی چې قسم یې خوري مسلمان ته پکار دی چې هغه د وخت قدر او قیمت وپېژني. او که موږ احادیثو باندې رڼا واچو نو ګڼ شي حدیثونه دي خو وخت موږ سره کم دی چې هغه کې د وخت ارزښت ثابت کیږي. جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلو چې تاسو 15 سیزونه د 15 سیزونه مخکې غنیمت وګڼئ 15 سیزونه د 15 سیزونه مخکې غنیمت وګڼئ. کوم کوم؟ اول زندگی د مرګ نه مخکې زندگی د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼئ. بل څه شی؟ ځواني د بوډاتوب نه مخکې غنیمت وګڼئ. فراغت چې کوم دی فراغت فرصت د مصروفیت نه مخکې غنیمت وګڼئ. همدارنګه صحت د مریضتوب بیماری نه مخکې
چې وګڼي غنیمت وګڼي مالدار مالداری دی د غربت او د فقر او پاکي نه مخکې سو غنا غنیمت او بیا یو ځکه الله رسول فرمای ترجمه دا جوړیږي چې د یو مسلمان بندې مؤمن د اسلام حسن دا دی چې هغه د لا یعنی فضول کارونو نسو کی ډډو کی سو کی ډډو کی هغه نه ځان بچ کی احتراز کی اجتناب کی پرهیز کی د اخصیزونه کوم چې لا یعنی چې دنیا کې پیدا او نه آخرت کې پیدا او کوم راشي چې د وخت ارزښت حواله سره دا کابیرونو سره نظریه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی فرمای وای قسم د پروي د ما په زندگی کې ټولو زیات افسوس ما ته په هغه ورځ باندې کېږي چې هغه معنا داسې تیر شي چې هغه ورځ کې زما اعمالو کې اضافه ونه شي یعنی چې هغه ورځ کې زه عمل ونه کما ما ته په خپل ژوند کې ټولو زیات افسوس په هغه ورځ باندې کېږي چې هغه معنا خالی او تشه تیر شي او موږ ماشاءالله غونچه ګل مې چې خوراک وکړي کنه غوخه خوري کټا سره غوخه اډو کوله او چې شپې سمني دا سي شورشي سحر مولا ځانو سره نه پسيږي ناظم سره ټک 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 دروازه ورته بیا نه پسيږي چل تلاشي باتروم کې لاین کې ودی الته ودشي باتروم سره نه او دلته یو داسې مولا چې باتروم کې بودی کې باتروم لہذا د وخت ټول نازيات چې کوم مصرف کوو بيدردي سره بيداریخ چې کوم ځای کوو هغه وخت امام شافعي رحمه الله فرمای وای ما سفیا سره وخت چا سره سفیا خو بجندې تاسو د نن سبا سفیان نه د نن سبا سفیان نه جعلی پیران نه هغه د الله ولیان سره وای ما وخت تیر کو ما دوه خبرې چې کوم د زده کړې اول دا چې وخت دا د توري شان دی څه شي دی وخت په شان د توري دی یا به طاقت کوي یا به طاقت کوي کچري طاقت نه کړو نو طاقت کوي مطلب دا دی چې وخت صحیح استعمال نکو ضایع نکو نو دا وخت ضایع نکو بلکې وخت ضایع کی وخت ضایع بل دا چې د نفس نه نفس دا په کارونو کې مبتلا کا په کارونو کې مصروف کا په کارونو کې مشغول کا کني دا نفس به تا په بدو کارونو کې مبتلا کی همدارنګي عبید بن یعیش رحمه الله بزرګ تر شوی دی هغه د وخت دومره قدر قیمت لري دومره زیات قدر به کولو چې ډېر ښکاري د مسخوتن روټي نه دی خوړلې ډېر ښکاري د مسخوتن روټي په خپل لاس باندې نه دی خوړلې وای ما به احادیث مبارکه لیکل او زما یو همشیره وا یو خوراکي ور راغله او خلیک به ماته ډوډۍ راکول سبحان الله تاسو خوراکي خیر چاته ورکړي همدارنګه شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمه الله فرمای وای ما خپل د عمل 15 کاله ما به لیکل کولو او ما 3 کاله خو ما ته خوراکي وای دا خوراک به خلیک راکول ولې چې وای ما ټایم زیات کیږي ابن سکین رحمه الله بزرګ تر شوی دی زوی چې کوم دی وفات شو زوی چې کله وفات جنازه وکړه د مدرسې ګیټ پر پسلاړو بهر ته نه دی وای زویا په الله مو وسپرلې خپل شاګردان ته دا اوس خاخ کی وای ولې وای بچی تا خو اوس چې کوم د استاد اعمالو هغه لار منقطع شوی دا او خو ما ته اوس هم چې کوم د تیاری موقع دی زه نه غواړم چې ما د تیاری وخت ضایع شي بچی زه په خدای مو وسپرلې او واپس راغلو بیرته جماعت کې کینې تصنیف تعالی کې مصروف مشغول شو دومره قدر قیمت و مولانا اشرف لیتانی صاحب حکیم الامت بجندې تاسو ماشاءالله ويوزل ناس او دفتر کې ناس چې اچانک استاد محترم راغلو شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب ټول رحمت الله رحمت واسع تشریف راوړل حضرت جی سلام دعای وسره وکاو بچي پوس کړی حضرت کتا سو خوخي دی وخت زما معمول دی تصنیف او تعلیف لیکل کتا سو اجازه راکې چې زما معمول خراب نشي زما عادت خراب نشي زه لګ لیکل وکم بالکل صحیح ادنن سبا استاد چې خان عزت تعالی غلې ما او ته دومره چې کوم غټ عالم جوړ شي لاړ شي ما دیدار ته پر عبادت ته او ته چې کوم کتابونه لیکنه بالکل بچی لاړ څه لک شانت لیکل کو به ته واپس راغله ولې دومره زر راغله ول حضرت ما صرف دا غوښتو چې هغه عادت مې بیک گراوند شي عادت مې خراب نشي بس معمول هغه مطابق لیکل وکړو نور بیر تر راغله چې اغنا لیکلو نه رستا سکه نسل ډیر زیاته افضل دی خو سره دوی چې تاسو دا څه پیدا شو کنه چې دا وخت موږ څنګه چې وخت پیدا څنګه واخلو ټایم مینجمنت دا کوم خوراک نوم دی تنظیم وخت یا نظام الاوقات به موږ څنګه جوړا ستوي تنظیم الاوقات وای دي تا چې خپل وخت د څومره د کارونه دي ستاسو پورا د سره ځګنټو کې خوب سره څومره کارونه دي درس تدریس نظامت ادارت خطابت بازار تتللی پمپر ټماټر پوډر وړلی یا نو چې کوم دي هوایي ضرورت دي هغه ټول لپاره وخت مقرر کړئ څه وخت مقرر کړئ چې په خپل وخت کې د ستا کار سره ورسېږي یو ځل وایي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تاسو کو ناس ډېر زیات تکلیف وي نن په ما باندې کار ډېر زیات دی نو یو کس خادم ته حضرت جی آج کا کام کل په چھوڑے نن کار باندې سبا ته سبا به وکي وای دا الله ولی چې نن کار چې کوم دی د یوې ورځې کار دی هغه نشم کوي چې دا سبا ته پرې کوم نو 2 ورځې بشي 2 ورځې کار به پوری څنګه کوي نو وخت ټایم مینجمنت تنظیم الاوقات وای دي تا چې تخپل ژوندۍ برابر کې چې سحر زرا پاسه ما ز خپل تاسو تنظیم الوقت خیمه ما دا سی بقا ځان سره ول هغه سپیکر لګولې هر ځای کې په دفتر کې چې ما ته هر څه یاد چې بازار ته څنګه لیکل کوم دا د سيزونه خلک تاسو اوس واده نه کړی تاسو دې اهمیت څه کړی تاسو به موږ څنګه غواړئ کنه
الله سرور درکې. طریقې کار دا دی مولانا سحر را پاسما سورۃ یاسین ویلي منځنه بعد منځنه مخکې ذکر اسکار کول او هغه نه بعد بیا مسنون دعاګانې ویلي بیا څه کول دي بیا واکینګ کول بهر ته تللی 2 کیلومتر 1 کیلومتر یا څومره چې تللی شي حسب توفیق دومره چې کوم دی واکینګ کول ورزش کول موږ نه ورزش بالکل خیال نه ساتو د الله میا غایم ځان جوړ کړی مقدس غواګان ځان جوړ کړی بس خوراک دی تش خوراکونه دي تش خوبونه دي ماشاءالله د خوږ بیماریاں دی مایده او د ګردو بیماران شو ګرځونه ورزش نکو ورزش وکړه ورزش نه چراغ لما ناشته دی ناشته نه بعد بیا د دفتری کار دی ولز بجو پری بیا 1 غنټه خوب دی بیا 1 غنټه خوب دی ماته بیا یو اگر آیات شروع یو بزرګ وي د خوبونه سلور قسم دي خوبونه څو قسم دي یو فجرولا یو قسم دی فجرولا یعنی سحر مون فورا بعد کوم خوب کې راځي فجرولا او دا خوب چې کوم دی دا د انسان ژوندۍ کموي دا د انسان رزق کموي دا الله طرف نه کوم تقسیم کیږي د خوبيانو د نعمتونو د رحمتونو فضیلتونو دا کې رکاوټ ګرځي څه شي دا رکاوټ ګرځي ته وي فجرولا دا د مسلمان لپاره نقصان ده او علماء لپاره خو نقصان ده نه بلکې اوس بل لفظ شته نه چې اسم تفسیر استعمال کوم چې دا سي کټا سره نقصان ده دا بالکل نه دی کول پکار. دویم خوب دی زهرولا مطلب قلولا هغه بالکل مفید دی کول پکار دی چې هغه موږ نه کوو. او دریم خوب دی عصرولا د مزدګر نه تر مخامه پر د کوم وخت دی مې خوب پدې تسوي عصرولا دا هم د انسان لپاره نقصان ده صحت لپاره نقصان ده او دی تقریبا داسې پکې ودشي او څلورم چې کوم دی هغه لیلولا څه شي یعنی د شپې خوب هغه به تر موږ لپاره دوه خوبونه به تر یو لیلولا او بل لیلولا او فجرولا او عصرولا د مسلمانانو لپاره د کفارو لپاره دي او افسوس دا چې نه مسلمانان کوي کفار نه کوي نه مسلمانان کوي کفار نه کوي او حالانکه بهتر هغه دغه لپاره موږ لپاره خاجي وخت بسو کې چې ځان ته وخت مقرر کړي چې زه په دې وخت بدا کار کوم په دې وخت بدا کار کوم او په دې وخت سبق وایم په دې وخت بازار ته ځم په دې وخت بدا کتاب مطالعه کوم او د تنظیم الوقت چې ځان ته مقرر کړو د هر څه لپاره د دې فائدہ بس مثلا ما زه د کال هر کال ځان ته منصوبه تیروم تاسو شیر کوم خپل کسان نه ما د هر کال ځان ته هر کال لپاره د هر میاشتې لپاره د هر هفته لپاره منصوبه تیروم د کال لپاره تاسو شیر کوم د کال ما ځان منصوبه کړی چې مدرسې لپاره یو غړ ځای خپل یتیم خانه لپاره د یتیم پر څه کول دي د یتیم لپاره یو غړ ځای خپل الحمدلله د کال منصوبه او سوم میاشت روانه دي سوم میاشت روانه دي شپږم میاشت روانه دي شپږم میاشت دي کنه او الحمدلله ما په یو ځکه بهاس کې مرلي ځای واخستل او الحمدلله زیات پیسې ادا شټول سبحان الله او اوس مې راځي 54 مرلي اوس بل ځای دي خسارک باندې دعا کوم تاسو دعا وکي او مهنت کوم چې الله تبارک وتعالى پر کېږي دا غځي مالک وګرځوي چې اعتماد پر خپل شان پر کوم کې جوړ کوم دا د کال منصوبه دویم منصوبه په دې کال کې امفل خپل مکمل کول الحمدلله هغه مقاله هر څه مکمل شول کال نه مخکې په دغه کال کې دوه کتابونه لیکل الحمدلله په دې کال کې ما درې کتابونه لیکل ټول سبحان الله او دین علاوه بل منصوبه ده اراده مې شي دي ځل عمرې تلاش او دا زما ولا اوس پر عمره نه کړی نو دعا کې چې الله دان د کال کې مکمل کړي او بل اوس پر مسره ما د غاړي اهمیت بالکل نه غواړم چې تاسو د اهمیت لایق دی غاړي په کار دی مولا ته او اوس چې کوم د تاسو کې پیدا شو ځان سره کړو چې ان شاء الله د شپږ میاشتې پاتې دي چې الله ما د خپل غاړي مالک ګرځي ان شاء الله ډیر ضروري اوس چې موږ ټول لار کې رکشن خراب شو نیمه ګنټه مزه شو اوس خپل کټه سره شي خیسته شانتي غاړي و نو څومره خبر په باندې رسیدل تاسو مخ وخت باندې خبرې شي او دا کټه سره غاړي نشته ځکه چې موږ نه وخت راو ها د میاشتې ځان د مثلا تاسو کې علماء کرام داسي څوک عربي زده کول غواړي ځان د درو میاشتې هغه کې ان شاء الله د درو میاشتې عربي زده کوم یو کس هغه چې زه ان شاء الله د کال کې انګلیش زده کول غواړم ځان د پر وخت مقرر کړي د میاشتې ان شاء الله انګلیش زده کوم او بیا شروع شي باقاعده داخله واخلي لینګویج سنټر کې کمپیوټر کورسونه دي کورس پر وخت مقرر کړي دا کورس زده کوم اردو ژبه زده کوم فارسی ژبه زده کوم هغه پر ځان ته وخت مقرر کړي مهنت شروع کړي ټایم مینجمنت په دې اعتبار سره زه تاسو ان شاء الله سکیجول درکما پورا طریقې کار بدرکما صحیح ده اته دې پیدا بس وشي دې پیدا دا چې انسان سره فکر څه شي انسان سره فکر وي چې دا کار په دې وخت باندې کولی ما ته هر ځکه لګولې نو هغه پیدا چې دفتر کې ځکه نه چې دا خو نظر کوم نو الته ماته شي لګیدلی چې دا کار کول دي دا خو چې نظر واچم دلته ځان ته لګول دي هم تر شي خدا کار نو بار بار ما په ذهن باندې شي سوال وچیرا دا کار ضرور کول دي دا کار ضرور کول دي او چې کله یو شی لپاره فکر من شي او هغه کې اخلاص وي للهیت وي او کار چې کوم درست وي شرعاً درست وي نو بیا د الله تبارک وتعالى غیبی سیستم چې کوم دي هغه د دې کار په تکمیل کې تاثیر ولګي او ډېر الله تبارک وتعالى کار سره ورسوي دا فائدہ اوله فائدہ دا دی ټایم مینجمنت فائدہ دا دی چې د وخت صحیح استعمال انسان ته نصیب شي وخت صحیح استعمال دویمه فائدہ دا چې هر کار د پر انسان ته وخت ملوي هر کار د پر انسان ته بیا وخت ملوي او دریم دا دی چې هر کار بیا په وخت باندې کیږي دریم فائدہ څه دی چې هر کار بیا په وخت باندې کیږي او څلورمه فائدہ دا دی چې فضولیات انسان محفوظ شي فضولیات انسان غیبت نه محفوظ شي فضول ګیبونه نه محفوظ شي کنزل نه محفوظ شي بدردونه محفوظ شي بدګماني نه محفوظ شي تهمت نه انسان محفوظ شي او بیا دا چې انسان ته با مقصد ژوندۍ ترول او آسان شي او ژوندۍ کې سکون پیدا شي څه زیاتې فائدې دي کنه فائدې ها ها اوس نظام الاوقات څنګه به جوړ دا تاسو موخیلو ګور اول چې موږ ژوندۍ مختلف کارونه دي او مختلف ضرورتونه دي څه د قانوني اعتبار سره څه موږ په غون عمر کې یو ځل مثلا حج یو مرتبه فرض انسان باندې یو مرتبه ولا ما شټول مفتیانی حج یو مرتبه فرض دی یو مرتبه فرض ځان ته چې ان شاء الله دینه دې کال پر حج کوم وعده سلور تاسو کوی مثلا وصولات نو ځان دا چې شادي وخت پر وعده کول بیا ځان ته بل ټارګټ کې چې دی ان شاء الله زه د 2030 پورې یو د پیښور په سطح باندې د کې پی کې په سطح باندې ملکی سطح باندې عالم اسلام په سطح باندې یو مشهور ادیب یا خطیب یا مقرر دا به جوړېږي بیا د پر مهنت شو او د وړو وړو چې کوم ضرورت میاشتې کې یا انسان یومي اعتبار سره بار سره مخ کېږي نو یومي اعتبار سره غدا سکیجول جوړ کې ټایم او د سیټ کې په هغه باندې کار شروع کې نو الله تبارک وتعالى کومې فائدې ما ذکر کړې ټول فائدې انسان ته ورکړي ها اوس دا چې نظام الاوقات کوم دی د دې فائدې کوم وګڼل دا
لږ وخت ډېر کار څنګه کوي؟ دا سوال تاسو څنګه چېرته پیدا کېږي چې لږ شانتي وخت خلک وایي یاره مثلا پرون ما اورېدلو یو خطیب خبره کوله ویل چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه به چې کله په اس باندې کېنستل لکه څنګه سړی په موټرسایکل باندې خپه اړوي په یو پیډل باندې خپه کېږي د بله څنګه اړوي نو دا څومره تقریبا سکندونه دی. نو خطیب وایي هاشمي میاں د انډیا مشهور خطیب دی وایي چې دا بله خپه اړوله نو د لږ شانتي وخت کې به هغه د قرآن مجید ختم و. څه به وکړو؟ په لږ په دغه وخت کې به چې هغه بله خپه اړوله نو په دې کې به هغه د قرآن مجید تاسو وایي دا ممکن دی؟ دا ممکن دی؟ شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مازدیګر شروع شول تر ماښام اذان پر به ختم کول. خلک ول دا موږ نه منو. یو ځل ټول خلک راغون کوم مازدیګر مونږ وکړو الف لام میم سبق قرآن مجید تلاوت شروع کو الته غونچګون مله اذان شروع شو دلته شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه کوم د وناس باندې قرآن مجید ورول. سبحان الله. تاسو د کابینې زندگی خو وګورئ چې هغه په د لک شانتي وخت کې دومره خړ کړو څنګه کوي. مثلا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه په لک شانتي عمر کې 12 لاکه او یا زره مسائل هغه استنباط کړي. سبحان الله. سو 12 لاکه او یا زره مسائل استنباط استخراج کړي دي. سبحان الله. رضی الله کنجوسان دي. سبحان الله. پیسې موږ نه خرج کیږي تاسو. همدارنګه دي حکیم الامت صاحب اشرف الدین رحمت الله علیه هغه 1500 خپل کتابونه لیکلي. اوس تاریخات په شری 2000 نه زیات دي. په لک شانتي عمر کې 1500 کتابونه لیکلي. 1500 کتابونه لیکلي. په هغه کې پوه شي چې په فکر کې سره واچي چې دومره کتابونه څنګه لیکلي په دومره لک شانتي وخت کې. کله چې انسان دا وخت نه د الله تبارک وتعالى مرضي مطابق تیرول شروع کی کله چې دا وخت قدر او پیژندي د الله مرضي مطابق تیرول شروع کی بیا د دې کس په عمر کې د دې کس په ژوند کې د دې په وخت کې الله داسې برکت واچوي چې په لک شانتي وخت کې دومره کار الله ورنه واخلي چې دا دنیادارو خلکو عقل بالکل پریشان شي. عقل حیران شي چې دا څنګه کېدای شي. لکه څنګه تاسو ما د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه خبر وکړه چې په صرف مازدیګر تر ماښام وخت پورې وسه کولو د قرآن مجید ختم کول. همدارنګه عبدالحی لکنوي صاحب رحمت الله علیه بزرګ تیر شوی دی اوس تیر شوی دی ډېر ماضي قریب کې تیر شوی دی. عبدالحی لکنوي صاحب یو کم 40 کاله عمر کې مړ شوی دی. څو کاله عمر کې یو کم 40 کاله عمر کې مړ شوی دی او یو سل لس کتابونه لیکلي دي. سبحان الله. یو سل لس کتابونه داسې کتابونه نه چې صرف دلته وي بس دفن شوي مصر نه چاپ شوي دي. د مصر علما ورته امام عبدالحی لکنوي ورته لیکي. د مصر علما ورته عرب علما ورته لیکي الامام عبدالحی لکنوي رحمه الله. داسې مضبوط کتابونه لیکلي. لږ شانتي عمر کې دومره غټ کار کړی. همدارنګه بل عالم تیر شوی دی دا د مخکې زمانې چې کوم امام ابن جرير طبري نوم تاسو ورته ورته دی خلکو ته طبري وایي. څه ته وایي؟ دا هغه باندې کې راځي صاحب غالبا البدايه والنهايه غلي کې وایي هغه 40 کاله مسلسل لیکل کړي. څو کاله؟ انه يكتب كل يوم هغه لیکل هر ورځ 40 ورقې به لیکلې او په خپل ژوند کې هغه لیکلي دي تقریبا 3 لک صفحې لیکلي دي. سبحان الله. 3 لک صفحې لیکلي. و عبدالرحمن ابن الجوزي رحمه الله پرون تذکرات تاسو ما کړی و هغه کې خپل او کې چې ما 2.5 زره جلدونه په دغه غوتو باندې لیکلي دي او هغه مخکې قلمونه چې قلم کله خراب شول نو بیا به کټ کو تاسو چې هغه درګي سره کار کړي او شتم لیکلي هغه کټ شو نو دا خشاک دا چې زیات شوی په غزول غونډول کله چې مړ شو نو وصیت لیکلی چې ماته د غسل په دغه باندې ګرم کړی شي نو دې دوپاره د تجهیز او تکفین لپاره غسل لپاره چې کوم یو ګرم کړی شي په هغه خشاک باندې وای هغه خشاک زیات ور نشول او دغه د غسل لپاره وبهم باندې تیاری شول. سبحان الله. تاسو علماء تیر شوی دي. درنګي امام ابن شاهین رحمت الله تاسو ورته نه دی ورته امام ابن شاهین رحمه الله هغه تقریبا 300 کتابونه لیکلي دي دا یو تفسیر زر جلدونه کې موجود دی. سبحان الله. هغه کله تاسو به وایي زما خبريه مناسبه نه سر خو ځوي نه خپې خو نه لاسه خو ځوي ناس معلومه کې کوي سو کتابونه لیکلي ابن شاهین 300 کتابونه دا یو تفسیر سو جلدونه باندې مشتمل دي زر جلدونه باندې مشتمل دي. ظالمانو نه چې زر روټیونه مې تاسو سبحان الله چغي والی یا د زر د حلوا کاسونه مې تاسو سم چغي راخسته زر جلدونه یزل بیا وای سبحان الله. سبحان الله. اچھا خبر نه دي. ابن عساکر رحمه الله څوک پیژنده امام ابن عساکر تاریخ چې کوم کتاب لیکلی دی اندرنګ تاریخ امام بغدادي چې کوم باندې مشهور دی تاریخ بغدادي چې کوم لیکلی تاریخ دمشق جوړ دا چې کوم دی ابن عساکر کوم دی د دې تاریخ شروع تاسو په هغه په سوچ جلدونه کې اتیا جلدونه کې سوچ جلدونه کې سوچ جلدونه کې اتیا جلدونه کې دا څنګه لیکل شوی دی ځکه چې هغه وخت فضولیات دوپاره بالکل هغه وخت د الله تبارک وتعالى مرضی لاندې د اسلام علم بلند کولو لپاره د اسلام نوم روښانه کولو لپاره د اسلام نشر او اشاعت لپاره سحر او مقام حضر سفر ناستي ولاړی تګ راتګ هر حالت کې د اسلام د نشر اشاعت سوچ فکرو دا وجه چې الله په قلم کې په تحریر کې په تقریر کې داسې برکت واچول چې په لږ شانتي مختصر ژوندۍ کې الله نو ډېر غټ کارونه واخیستل او کوم تاسو یقین نن تاسو کې کسعادو کې چې ان شاء الله زه به داسې کوم چې د لږ شانتي ژوند کې به دومره کارونه کوم ما ته یقین دی چې الله باغ هم دا توفیق ورکړي چې داسې غټ کارونه ده هغه الله واخلي. ها خبره دا شروع شوله د هغه حواله سره کتابونه حواله سره دا تاسو پته ده هغه کې نن ما اراده پرون ما اراده چې زه څوک ما بیا نن سهار ما مضمون یو سوچ په شروع کې ان شاء الله اراده چې دی باندې غټ مضمون ولیکم تاسو شیر کوم هغه دا چې هغه کتابونه چې هغه په کم عرصه کې لیکل شي هغه کتابونه چې په لږ وخت کې لیکل شي مثلا تفسیر جلالین تفسیری نه چالي کړی دو کسان لیکل کنه دوه نمبر سي جلال الدین
یو جلال الدین سیوطي او بل محلي. ها جلال الدین سیوطي رحمۃ اللہ علیہ ورسته جلال الدین محلي مخکې تر شوی هغه تقریبا په 749 کې مړ شوی دی محلي او دا په 764 کې پیدا شوی څوک سیوطي. دا غون تفسیر هغه په څو ورځو کې لیکل پاتې تاسو د پنځل لسی پرې غون تفسیر د پنځل لسی پرې غون تفسیر د صرف او صرف په څلوي ورځو کې لیکل سبحان الله په څو ورځو کې هاي بل کتاب درته وایم ما یو نن نه کار مخکې چرته پراو کړی اوس ما کتاب هغه ماخذ هر شوی مرجع هر شوی درنه ا کتاب کې لیکلي چې یو ځل حسین احمد مدني رحمت الله علیه نو تاسو نه لیکل شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدني رحمت الله علیه او مناظر اصل ګیلانی صاحب ناستو ګیلانی صاحب ته وایي چې زمونږ چې زر کال مخکې کوم نصابي تعلیم هغه څه طریقې کار نو ګیلانی صاحب چې خاصه په دې باندې یا نصابي تعلیم موږ څنګه تیار کو دا ما هغه کې پړاو کړی اوس ما ته ملوي کنه کتاب ملول شو په تاسو سره په خپل حافظه په بنیاد نشر کوم کله چې تاسو چرته مطالعه راشي وای ګرانی صاحب صحیح ده زه په دې باندې یو حقیقت تیار کوم لاړو درې ورځې بعد 800 صفحه کتاب په دې باندې تیار سبحان الله 100 صفحه کتاب 800 صفحه کتاب په دې باندې تیار دي ته وی په لګ وخت زیات کار خاطر یو بل کس یو داسې کتاب تاسو پته شته چې هغه په هوا کې لیکل شوی کوم کتاب چې هغه په هوا کې لیکل شوی ماشاء الله استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکات العالیه کوم آسان ترجمه قرآن آسان ترجمه قرآن دی هغه ټول هوایي سفر کې لیکل دي هوایي سفر په وخت همون که هغه وخت لکه تفسیر باندې خو چې خلک موږ چې هوایي جهاز کې دي اخو دا خو لکه وګوره شو وګوره او شیخ الاسلام سبحان الله خپل والد صاحب چي دي او والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه عادت مبارکه دا عادت یو چې کله باتروم ته لاړل وای باتروم کې بدیل زړه چودل چې د وخت منولې فزول ځای کې نو نور څه بنو د باتروم لوټه بیا واخصله هغه به منځل چې د ما ټایم چې کوم د ځای نشي چې کوم کس لار دومره د وخت قدر پېژندي او وخت قدر کوي دا غزوی بیا داسې چې کوم د ناشنا کارونه کوي ټول سبحان الله هايو بل کتاب دی مولانا شمس الائمه مولانا بلکې هغه کې امام سرخسی رحمت الله علیه تاسو پېژنئ هغه کته سرخسی رحمت الله علیه هغه یو کې بادشاہ ورنه کوم دی فتوا وغوښته چې فتوا دی باندې راکا او چې زما مطابق وي هغه فتوا داسې ورکړه نن سبا د وزیرستان علماء غونتی سخت فتوا ورکړه خلاف جیل ته واچولو جیل څنګه کوی کی واچولو دا ټټه زلانم ټټه تاسو ما ذکر کړو چې نور الله رشیدی صاحب سلام هندوان الحمد وخت مسلمان شي نو الته یو جیل ما توخیل دا مخکې دور جیل علماء به داس جیل کې چولو اسه غټ یو چاردیوالي وا چاردیوالي چې دلته یو غټ شانتي کوی لاندې او داسې لار پکې کته شي چې لاړو نو الته سوچي اسی عجیب شانتي تاسو څنګه بیان کوم دا کوی دې اصل غلې بیا پکې دنه پکې ځای داسې واله سلور تر ځای واله شوی دی اسی او دومره ځای چې سره لکه کې نستې شي دینه تر دې ځای داسې سلور تر داسې واله شوی ها داسې بالکل لکه څنګه کمر نه کمر داسې واله شوی نور لاندې وبدي وای دا په دغه ځای کې بس پروت بس مره بوخت روټي بوخت په دغه ځای کې پروت او د سونه حاصل داسې کو نو دا رنګ چې کوم دی تاسو تصور وکړئ چې شمس الائمه امام سرخسی رحمت الله علیه هغه قید او قید شکو طالبانو په جړا شو موږ سکو ور راځي کنه نو هغه مال دلال او تاکي بنستل د کوئی په سرمانه امام صاحب ورته درس شروع کو سبي شروع کو اصل کې امام محمد رحمت الله علیه کتاب دی اسیر الکبیر نو تاسو درې دا واحد عالم اسلام کتاب دی چې دا په خارجه کوم پالیسی دی یا بین الاقوامي تعلقات په هغه لیکل شوی کتاب دی یو اول کوټی کتاب اسیر الصغیر لیکل دی اسیر الکبیر ولیکل او دا په سو جلدونو کې تاسو پته شته سو جلدونو کې اته زوی بشي کنه پندا مولانا صاحب دا 50 جلدونو کې سو جلدونو کې دی 50 جلدونو کې ها کله چې امام صاحب دا ولیکل او دی بس کول امام سرخسی رحمت الله علیه د دې درس به ورکول د دې درس به ورکول لاندې بناستو او په یاد به درس ورکول کتاب ورته نه پریدول شاګردان به اوریدل 12 کاله بل روایت چې نه 15 کاله جیل کې پاتې شول او بیا خدای بچن هغه ته هدایت کو یا کوم دی الله ورسول بل دنیا ته او هغه ته ازادي ملاوشه چې بهر ته وروتل شاګردان هغه د دې امانی د دې دروس هغه را جمع کړل او تقریبا 10 جلد المبسوط کتاب ورنه جوړ شول سبحان الله تاسو کابینه جیل کې خلکو تفسیرونه کړی دي په قید کې تفسیرونه کړی دي او یو مونږ چې ماشاء الله ایسرا ځخپل حالات کې د الحمدلله کابینونه هغه کړی دي تتبع والله د مونږ ته دغه شکایت باندې مونږ روان کی ځکه کابل ته لاړم شل شپې ملته تیرې کې نو ما ته یو مرګري چې ته الته غنې کې باقاعده سفرنامه ولیکې نو ما په میسج باندې میسج ما باقاعده یو کوډ میسج کې لیکل شروع کو شپې اورې زموږ زم تاریخي زینو مقابل کې ورته خو ته یو بل ځای او بیا نو شپې لیکل شروع یا باغ کس روان ما الحمدلله په درور کې سلسفه سفرنامه کابل الحمدلله ما ولیکل درور کې او کتاب دی مکالمات امام اعظم مکالمات امام اعظم وحنی رمضان ما کتاب ہے الحمدللہ دا کتاب دی بل کتاب دی دلچسپ اور انوکھے مکالمے مباحثی دی مناظری دی علماء کرام اصول رشید باطل سچ کوم دی حق شری نو دا اگر مارجم کو دا ون کتاب ما ترتیب ورکو چونکہ ما کتاب ما لیکلو اگر ہم ترتیب ورکو سنور الحمدللہ دا تقریبا 140 صفحات کتاب دی ولا پدرو کی ټوکی الحمدللہ مرتب شو سو کی ټوکی پدرو کی ټوکی مرتب شو دا الحمدللہ راتوں کی وقت قدرت کوئی چې مونږ کوشش کړی دی وای ہم نے بھی اپنے حصے کا شمع جلا دیا دي ته وای کنه د یوسف خریدارانو کې خپل نوم لیکل وای چې کله د یوسف علی السلام خریداري شروع شوله نو بډې راغله هغه سم ملوچ راوړل ول چې بډې دا خلک سونیو سي ته وتا ملوچ وړي دي ول صرف دا غواړم چې په ورځ د قیامت خریداران یوسف کې د ما هم نوم شامل شي سبحان الله